الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض صدق الله العظیم. عزتمندو مسلمانانو، دا انسانانو د مسلمانانو د یو بل سره ډېره زیاته همدردي او اخوت او محبت پکار دی. او دا اخوت او دا محبت دا د یو بل څه په تګ راتګ باندې، د یو بل څه په ناستې باندې، د یو بل څه سلام کلام په ذریعې باندې دا زیاتېږي. په دې کې چې کوم دی زیاتوالی راځي. په دغه سلسله کې د دغه محبت د اضافیتیا لپاره، د دې ډپریشن او د ټینشن د ژوند نه لږ د لرې کېدو دپاره او خپل ځان د اصلاح او د نورو د اصلاح دپاره د یو بل سره د بیټک او د ناستې دپاره موږ نن میلمانه وو د خوږ ورور کاشف احمد خان، چې دا د زورګړۍ اصحاب بابا خوا اوسېدونکی دی. موږ د هغې ځای ته نن راغلو، هغې زموږ میلمستیا وکړه او ځای په ځای په دې علاقو کې چې کوم دی وګرځولو. هر طرف ته قدرت دی، هر طرف ته یو خوشنما ماحول دی، هر طرف ته یو خوبصورتي ده، هر طرف ته یو شینکي ده، هر طرف ته یو سرسبز و شاداب علاقې دي. او دا ټول علاقې دا انسان ته د محبت او د انسان ته د اخوت او انسان ته د ورورولۍ، انسان ته د همدردۍ یو لوی درس چې کوم دی ورکوي. او دا هره پاڼه، دا هر بوټی، دا هر پړقه او روشنه دا انسان ته د الله رب العالمین د قدرت هغه جلوه ښیي چې یو لوی لوی کائنات، یو لوی رب چې کوم دی موجود دی چې هغه د الله رب العالمین ذات دی. په دې علاقه باندې موږ وګرځېږو. په دې وساطت د دې میډیا په وساطت سره د تاسو ټولو ته دا پیغام ورکوم چې د یو بل سره د تګ راتګ دا معامله کوم چې د موبایل په وجه او کوم چې د میډیا په وجه لږه کمه شو ده، هغې ته فروغ ورکوئ. یو بل سره میلاو شئ، یو بل سره کښېنئ، یو بل سره ډسکشن وکړئ، یو بل سره د محبت او د اخوت او د همدردۍ اظهار چې کوم دی وکړئ. او دا په ناستې سره د ټول نه زیات ښه کېږي. د یو بل تپوس وکړئ، د یو بل خواله ورشئ، د یو بل عادت وکړئ، د یو بل څه چې کوم دی کښېنئ او دا د دنیا چې کومې خبرې دي، د نن سبا چې کوم چیلنجز دي، د هغې چې کوم دی مقابله وکړئ. او په آخره کې یو ځوان ته چې کوم دی دا یو خبره ورکوم، دا تنبیه کوم چې دا څومره کائنات دی، څومره ښکلا ده، څومره خوبصورتي ده او څومره سرسبز و شاداب علاقې دي، دا الله رب العالمین زمونږ د خدمت دپاره، زمونږ د ښکلا دپاره، زمونږ د رونقتیا دپاره پیدا کړي دي. او انسان ته دا درس ورکوي چې څنګه د دې ټولو بوټو کائناتو رب یو دی، څنګه چې د دې هر څه مالک او خالق او رازق او پالونکی یو ذات دی. داسې په دې ملک کې اسلامي نظام دا هم په دې ملک کې چې کوم دی واقع شي. نوجوان چې کوم دی دا نن سبا چیلنجز ته مخامخ دی. نوجوان نن سبا چیلنجز چې کوم دی شکار دی. نو موږ هغې ته وایو چې د دې چیلنجز نه راوځه او د دې مقابله وکړه. د خپل ځان اصلاح وکړه، د خپل کور اصلاح وکړه، د معاشرې اصلاح وکړه او د دې په نتیجه کې بیا د دې ملک چې کوم دی اصلاح وکړه چې ستا مخیرت ښه شي، د کوره مخیرت ښه شي، د معاشرې او د دې ملک او بیا د ټول امت مسلمه د قیامت په ورځ کې او د محشر په موقع باندې الله رب العالمین ته په روښانه مبصر ولګرتیا وي. نو تاسو ټول ته یو ځل بیا د محبت او د اخوت او د ورورولۍ درس در کوم. او وایم چې په دې شینکي کې د قرآن حکم هم دی چې سیرو فی الارض، په دې ځمکه کې وګرځئ، د دې نه مزه واخلئ، په دې کې غور و فکر وکړئ، په دې کې تفکر وکړئ او د دې په نتیجه کې خپل ځان خالق ته نږدې کړئ او د الله معرفت او پہچان چې کوم دی حاصل کړئ. او په آخره کې د ټول امت مسلمه دپاره دعاګوم یم چې په دې کې امن راشي، په دې کې خوشحالي راشي او د ټول نه زیات په دې کې چې کوم دی اسلامي نظام راشي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.